نو منزد پارا دمر عظیم مقام ذکر شوی دے چی مونز اللہ سرا ہم کلام کے دل دی. نو کلا چی انسان اللہ سرا خبری کئی مناسب خبر دا چی آغا خبرو باندے انسان پوئیگی ہم. کم مون چی منگ وایو او کم کلمات چی پا مانز کے ادا کو کمنگ دا آغا پا مانے نپوئیگو نو آغا خوند با منگ تا نا حاصلی کم خوند حاصلی دل چی پکار دی. امدارنگ اخپل محبوب اخپل رب العالمین سرا خبر کول اول ضرورت خدا دے چی سڑے الفاظ دا خبرو صحیح ادا کئی. دا مانزه چی دا الفاظو ادا کولو کم طریقہ دا پکار دارے چی آغی طریقے سرا دا مانزه الفاظ ادا کو او بیا دا آغا پا معنی باندے ہم چی پوئشو. نونن پا دے مختصر نشست کی ستاسو پا مخ کی دا مانزه الفاظ او دا آغی صحیح اداگیری چی دا منزہ الفاظ سنگ ادا کیگی او دا حقی مختصر آسان غند ترجمہ. کلا چی انسان اللہ تودری گی زان پاک کی نو اول نیتو تڑی نیت دا زڑ ارادی تاوی چی زڑ کے سڑے آغا منز راولی چی کم منز کئی زبان باندے دا نیت تڑلو سے ضرورت نشتا او کبیا دا شک نزان استلو دا پارا چا تڑلو ہم خو ضروری بے نگنی. ناٹولو ناول بوئی چی اللہ اکبر اللہ دیر لوئے دے. سبحانک اللہم دیتا سناوئی اللہ اکبر نرست بداوئی سبحانک اللہم پاکستا لردا اے لویا خدایا. سبحانک اللہم یا اللہ تپاکی دا تمام عیبنو دا نقصاناتو دا نقائصنا و بحمدکا سناستا لردا یا و بحمدکا او زستا تعریف سراتا یا دوما و تبارک اسمکا ستانم دا برکت والا دے اللہ و تبارک اسمکا یا دا مانا چی لوی دے شانستا و تبارک اسمکا لوی دے نمستا انستا نم دا برکت والا دے و تعالی جدکا او لوی دے شانستا ولا الہ نشتا معبود برحق صحیح خدای صحیح دا سجدو لائق نشتا غیرک سواستانا ولا الہ غیرک نشتا لائق دا عبادت حقیقی غیرک تانا سوام. اعوذ باللہ پنان سم پا اللہ سلام من الشیطان الرجیم دا شیطان مردود نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع قوم پنم دا اللہ چاگا دیر مہربان دے او زیاد رحم والا دے. الحمدللہ طول تعریفنا دا خدای توب خاص اللہ لردی. الحمدللہ ہر قسم تعریفنا دا خدای توب للہ خاص اللہ لردی. سڑے مانزے کی دا سو چکی دا کلمات چی سڑے ادا کئی نو معنی ہم چپی پوئیگی دا سوچ زان سرو کی چیز مانزه کی اللہ سر کمی وعدے کوم او بیا منزنا بار زسس کوم. منزه کی خواهی چی طول صفتون دا خدای توب خاص تال ردی. منزنا بار بیا کلا یو بابا ترا مدد شاوائے کلا بل بابا ترا مدد شاوائے معلومی گی چی منز دی صحیح ندے منلے. الحمدللہ طول صفتنا دا خدای توب خاص اللہ لردی. اولاد ورکولو صفت دا اللہ دے دا اللہ سرا خاص دے صرف اللہ اولاد ورکولے شی. دا بیمارے ورکولو والا صفت دا اللہ دے دا بیمارے لری کولو والا صفت دا اللہ دے نو دا خاص اللہ ورکولے شی او لری کولے شی.
زړونو رازونو باندې خاص الله خبردار دی او د زړونو رازونو باندې خبردار او حاجت روا مشکل کشا خاص الله دی. داتا منځ کې ویلي دي چې الحمدلله ټول تعریفونه د خدای توب خاص الله لردي رب العالمین چې ساتون کې د ټولو جهانونو دی ټولي دنیا ته رزق ورکولو والا دی. الرحمن ډیر مهربان دی. الرحیم زیات رحم والا دی. مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی. د قیامت د ورځې بادشاہ هم صرف الله دی بل هیڅ څوک نه دی. نو ایاک نعبدو یا الله خاص تا عبادت کو وعده دی وکړه چې یا الله سجده به صرف تا ته لګوم یا الله خبره به صرف ستا منم یا الله بیچونو چرا به صرف ستا خبره منم یا الله حاجت روا و مشکل کشا بتا گنم یا اللہ آواز بتا تکوم یا اللہ حاجتنا بتا نغوارم یا اللہ نظر و نیاز بستا پنم باندے منم زکر چھ نظر و نیاز عبادت تے. ایاکا نعبدو یا اللہ خاص تا عبادت کو و ایاکا نستعین یا اللہ خاص تا نا امداد غوارو یعنی مدد تا نا غوارو یا اللہ مدد بوایو یا محمد یا رسول اللہ یا علی یا عبدالقادر جیلانی یا پیرانی پیر وغیرہ بنوایو. و ایاکا نستعین یا اللہ خاص تا نب امداد غوارو. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا وخائے منگتا الصراط المستقیم نیغلار صراط الذین لار دہغو کسانو انعمت علیہم چھ انعام کڑے دے تا پاغوی باندے غیر المغضوب علیہم او غضب دے نرے کڑے پاغوی باندے لار داغو کسانو انعمت علیہم چھ انعام کڑے دے تا پاغوی باندے غیر المغضوب علیہم نلار داغو کسانو چاغو باندے غضب نازل کڑے شویرے وللظالین وللضالین نلار د گمراہانو آمین یعنی یا اللہ ہم دغا سے ہوکے بیا باور پسی صورت وائی اریو صورت دیشی آدوی عام خلق داوئی قل هو اللہ احد پدے کہ ہم پورا توحید دے قل ورتو آیا هو اللہ احد اللہ یکی یو دے حاجت روا مشکل کشام د خزانو ورکولو والا د بیماریو ورکولو لری کولو والا یکیو اللہ دے. قل ورتو آیا هو اللہ احد اللہ یکیو دے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز دے اللہ نازولی نلری چاہتے حاجت نشتا. اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے اللہ بے پروا دے. لم یلد نداغن سوک پیدا شوی ولم یولد او نہ غد چانا پیدا شوی دے. ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له او نشتا دا غلرا کفوا احد سوک برابر و ہمسر اللہ سر سوک ہمسر و برابر نشتا. ولم یکن له کفوا احد کوئی اس کا ہمسر نہیں ہی سوک دا برابر نشتا. اللہ اکبر اللہ دیر لوئے دے. سبحان ربی العظیم پاک دے زمنگ اللہ العظیم چڑیر لوئے دے. سبحان ربی العظیم داٹے کے خلق اعظیم وائی دا غلط تے. سبحان ربی العظیم پاک دے زمنگ رب چڑیر لوئے دے. یادا مانا سبحان ربی العظیم باقی بیان اومزد خپلوئی. اللہ سمع اللہ لمن حمدہ واورد اللہ لمن داغ چا حمدہ چچا داغ تعریفوں کو چچا داغ تعریفوں کو نہ اللہ واوردو اللہ اوردلو والا دے. ربنا لک الحمد اے زمنگا پروردگارام خاص تعالی را تعریف دے. صفت دا خدای توب خاص تعالی را دے.
ربنا لک الحمد، اے زمان پروردگارا خاص تعالی را تمام تعریفون لی. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، پاک دے زمانگا رب الاعلی چاگا دیر اچت دے. سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان اومز دخپل پروردگار چاگا دیر اچت دے. التحیاتو للہ، طول زبانی عبادتنا خاص اللہ لردی. کم عبادت چی پا جبا باندی کی صفت کول، تعریف کول. نن سبا خلق دا غیر اللہ تعریف کئی، یور افلانی زیارت تا چلار شے چی ہر قسم بیماری دی ٹک ٹھاک بشے. الگا دا تعریف دا اللہ کوا، دا تعریف دا اللہ شاہ نشان دے. التحیات للہ، تمام د جگ عبادتنا خاص اللہ لردی. والصلواتو، تمام د بدن عبادتنا ہم خاص اللہ لردی. والطیبات، تمام د مال عبادتنا ہم اللہ لردی. مالی عبادتنا ہم اللہ لرام، بدنی عبادتنا ہم اللہ لرام، زبانی عبادتنا ہم اللہ لرام. السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. دی زین بریلیان اکثر دا پارا خلق لا غلط فہمی ورکی، وہی گورا پیغمبر علیہ السلام کا حاضر ناظر نوے. نو داو گورا مانز کی خلقوی چی السلام علیکا، سلام دئی پتا باندے، ایوہ النبی، اے نبی. گورا مخامخ ورطی چی اے نبی. گورا دا چی کلا پیغمبر علیہ السلام اللہ عرش تو بللو معراج کے، نو التا ورطا اللہ ویلیو چی السلام علیکا ایوہ النبی. اللہ تخواسم انسان 24 گھنٹے مخامخ دے، نو دا اللہ ورباندے سلام اچولو، منگا ہاگا سلام نقل کو، دا اغوی خبر نقل کو. دانا چی کنی پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر دے، کنی دا سخو قرآن کیوں میں حکایت راغلے دے. فرعون متعلق قرآن کے راغلی دی، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، او زخامخا گمان قوم پتا باندے اے فرعون، اے فرعون. نو فرعون حاضر ناظر دے، نانہا دا خو حکایت تے. السلام علیکا، سلام دی پتا باندے، ایوہ النبی، اے نبی، ورحمت اللہ، اور رحمت دے اللہ دی، وبرکاتہ، او برکتنا دی داغ. پیغمبر علیہ السلام جواب ورکئی، السلام علینا، سلامت یدی پمنگ باندی، وعلا عباد اللہ الصالحین، او دا اللہ پا نکانو بندگانو باندی دی ہموی. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد زگواہی کم اند دغ خبرے لا الہ چی نشتا لائق دا عبادت حقیقی الا اللہ مگر یکیو اللہ دے. و اشہدو او زگواہی کم انا دا دغ خبر محمدن عبدہ و رسولہ، چی محمد بندہ دا اللہ دے او رسول داغ دے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمتنا ولیگے پا محمد الرسول اللہ باندی. وعلا آل محمد، او پا آل دا محمد الرسول اللہ باندے ہم رحمتنا ولیگی. کما صلیتا لکا سرنگی چتا رحمت لگلے دے، علا ابراہیم، پا ابراہیم علیہ السلام باندی. وعلا آل ابراہیم، او پا آل دا ابراہیم علیہ السلام باندے. انکا بشکت چی حمید، تد تعریف لائقی، مجید دلوئے والائی. یا انکا بشکت چی حمید، ستائل شوئی، مجید بزرگی ستا بیان کرے شوئی رام. اللہم بارک علی محمد، یا اللہ برکتنا و فرمائے پا محمد الرسول اللہ باندے. وعلا آل محمد، او پا آل دا محمد الرسول اللہ باندے. کما بارکتا علی ابراہیم، لکا سرنگ چتا برکتنا فرمائی لیو پا ابراہیم علیہ السلام باندی. وعلا آل ابراہیم، او پا آل دا ابراہیم علیہ السلام باندی. انکا بشکت چی حمید،
قابل د تعریفی مجیدن د لوی شان والائی یا حمیدن ستایل شوی مجیدن بزرگی ستا بیان کړي شوی رام بیا به و دعا وای ور پاسي او چې کم د منځ د قران دعاګانو کې درته کم یاد ای خلق زیاده تر داوي اللهم ربنا اے زمنگا خدایا اے زمنگا پروردگارا آتنا راکے منگتا فی الدنیا پا دنیا کے حسنتن نیکی وفی الاخرت او پا آخرت کے حسنتن نیکی وقنا او مساتے عذاب النار دا عذاب دور نام السلام علیکم ورحمت اللہ سلام دی پتا باندے و رحمت دا اللہ دی دے سلام گرزولو سربو چه کم خلق ستاخی طرف تدی آغوی باندی با هم دا سلام نیت کئی مانزکی جمعی کی چه والاڑے او کم دی خی طرف تا چه کرامن کاتبینی کی یو خی طرف باندے ناستی بل پا گس طرف باندے ناستی نو دے سلام کے بطن نیت دا آغویم کئی چه السلام علیکم ورحمت اللہ زڑکے باغوی باندے دا سلام بیا چه کلمون سلامو گرزائی بیا با دعا کئی زکا چه منزن رستو دعا خا قبلی گی خزان لدعا اللہم انت السلام اے اللہ انت السلام خاصتا طرفنا سلامت یارام اللہم انت السلام اے اللہ تد سلامتی والائی ومنک السلام اوستا طرفنا سلامت یارام تبارکتا یا ذا الجلالی والاکرام تدیر د برکتون والائی یا ذا الجلال اے صاحب دلوئے والاکرام د بزرگے او د عظمت لائقا کلا چویتر واجب کئی آگے کے بعد دعائی قنوت وائے دعائی قنوت اللہم انا نستعینک دیکھ خلق اکثر غلطیانی کئی ترجمے سراسر الفاظ ہوتے سوچ کوئی اللہم انا نستعینک اے اللہ من خاص تانا مدد غواړو ونستغفرک او تانا بخن غواړو ونؤمن بک او تابان دی ایمان لرو ونتوکل علیک او پتا باندې بھروسہ کوو ونسنی علیک الخیر یا اللہ ستا خوبیان بیانو یا ونسنی علیک الخیر یا اللہ منگستا سنا وایو ورسنا یعنی ستا خوبیان بیانو ونسنی علیک الخیر ونشکرک یا اللہ منگستا شکر ادا کو ولا نکفرک یا اللہ ستا ناشکری نکو ونخلعو او منگا جدا کیگو ونترکو او منگا پریدو من هغسوک یفجرک چستانا فرمانی کئی دا خمون مانزه کی ویو نو دا غسی چی سوک چی دا اللہ نا فرمانی کئی منگ تروسا یوم نا دے پریخ ہے خواد دا غسی کو ونخلعو ونترکو من یفجرک ونخلعو او منگ جدا کیگو ونترکو او منگ پریدو من هغسوک یفجرک چاگستا نا فرمانی کئی اللہم ایاکا نعبدو اے اللہ من خاص تا عبادت کو ولکا نصلی او تا تا مونز کو ونسجدو او تا تا سجد لگو و الیکا نسام ستا طرف تا درمنڈی وہو ونحفدو او خدمت کو ونرجو رحمتکا او منگا ستا در رحمت امید ساتو ونخشا عذابکا اوستا عذابنا یریگو انا عذابکا بشکستا عذاب بالکفار ملحق کفارو تا رسدلو والا دیم دا منز الفاظ دی پکار دارے چی سڑے پخی طریقے باندے دا منز الفاظ او دا حقی ترجمہ یاد کی اوس دا منز ضروری مسائل چی پا مانزه کے فرائض سمردی واجبات سمردی سنن سمردی وغیرہ مانزه کے دیار لس فرض دی پا دے کے وہ فرض داسی دی چی آغا دا مانزه شروع کے دون مخ کے ادا کول پکار دی آغیتا شرائط دا مانزه وی شرائط نماز او شپگ مانزه کے دن ادا کی گی ٹول دیار لس کی نمبر 1 دا بدن صفائی کول
دا فرض دی چې تمانځته ودرېږي نو ستا به بدن د حقیقی نجاست او د حکمی نجاست دواړو نه پاکي. حقیقی نجاست دی ته وایي چې سړی باندې ګندګي سرګند لګېدلی لیدې شي، او حکمی نجاست دی ته وایي لکه چې د سړی او دس مات شي یا غسل ور باندې واوړي نو ټول بدن باندې خو ګندګي ښکاری نه، خو شریعت حکم ور باندې د نجاست کړی. نو لہذا اول بدن پاکول، نمبر 2 د کپڑو پاکول، کپڑے بلے پاکی المازی بئی. نمبر 3 د زے پاکول، کمزے کی چی منز کئی آغا زیب صفا و پاکوی. نمبر 4 د ستر پٹول، چی کم عورت دے د ناری نسڑی د نوم نونی سا تر زنگنونو پوری دا عورت تے، او د خزی ټول بدن عورت تے سوا د مانزه نا، سوا د مخ او د وړمندونو د لاسونو نا او د پخو قدمونو نا. خو په مانزه کې ګورا ستر ده، پردې د پاره خو خزه ټوله با پرده ده، ستر او پردې کې فرق پیدا ما مخ کې بیان کړی. بہرحال سلورم نمبر فرض دی د ستر پټول، او پنځم د وخت په جنګولي دخول د وخت چې وخت تر سو پورې نه داخل شوی نو مونږ نه کیږي. شپږم قبله ته مخ کول، اوم زړه کې نیت کول، زړه کې دنه پخلی باندې چې کای کله کله خلق شکی او بیا 2 غنټې لګیای امام تی ټیټ شي دی عجز هغه سره لګیای 2 رکعاته 15 رکعاته 10 رکعاته هر شی ته خطا شي. نو زړه کې بس چې مونږ راغې بس خبره ختم شو، الله ته پته راځي دی دا غسی کوي. زړه کې نیت کول وم نمبر. اتم نمبر چې دا وو د مانځنه بارو اوس مانځ کې دنه چې کم شپګري اغي کې اتم نمبر تکبیر تحریما ویل، یعنی اللہ اکبر ویل دام فرض دی. نهم نمبر ودریدل فرض دی قیام. لسم نمبر قرأت ویل، یعنی دو قرآن مجید سے حساب منځ کې په ولاړی ویل. یو لسم نمبر رکوع کول. دولسم نمبر 2 سجدے کول، 2 سجدے فرض دی. 14 نمبر آخرہ قاعدہ ادا کول، یعنی کدو رکعتئی په دویم رکعت کې نستل فرض دی، کدرې رکعتئی په دریم رکعت کې نستل فرض دی، کسلور رکعتئی نو په سلورم باندې کې نستل فرض دی. دا تحیاتو مقدار باندې کې نستل دا فرض دی. دا 14 فرایض واجب په مانځ کې 14 دي. نمبر 1 د فرض منځونو اول 2 رکعات د قرأت د پاره مقررول واجب دي. د فرض منځونو اول 2 رکعاتا د قرأت د پاره مقررول واجب دي. فرض کې خود 2 رکعاتو کې قرأت ویلې شي، 2 کې نشي ویلې، نو تبا اول 2 د قرأت د پاره متعین کړي. نمبر 2 د فرض منځونو دریم او د سلورم رکعت نه علاوه په ټول منځونو کې هر رکعت کې فاتحه یل واجب دي. د فرض منځونو دریم او سلورم رکعت نه علاوه نور د ټولو منځونو په هر رکعت کې فاتحه یل واجب دی. فاتحه الحمد شریف توي. خود فرض مانځه په دریم او سلورم رکعت کې فاتحه ویل واجب نه دی. کچا د فرض په دریم او سلورم کې فاتحه و نه ویلا نو صرف سنت پاتې شو. د فرض مانځه په دریم او سلورم رکعت کې فاتحه ویل څه شی دی؟ سنت تی، واجب ندی. نور د دغه 2 رکعتونو علاوه د ټولو منځونو په هر رکعت کې فاتحه یل واجب دي. دا 2 شو. نمبر 3 د فرض منځونو اولو 2 رکعتونو کې او د واجب او د سنت او د نفل په تمامو رکعتونو کې سورہ فاتحه نه رستو یو سورت یا 3 آیاتونه لند یا یو آیت اوږد یل واجب دي. د فرض 2 رکعتونو د فرض منځونو اول 2 رکعتونو فرض منځ کې چونکی اول 2 رکعتونو کې قرأت یل واجب دي، نور تشدید 2 رکعات اخیری چې کم دي. خود فرضنا علاوه سنت واجب یا نفل چې څومره منځونه دي دا غوي په هر رکعت کې د فاتحه نه رستو د قران مجید سے حصہ یل دا واجب دي. نمبر 4 سورہ فاتحه د سورت نام مخ کې ویل دا هم واجب دي. سورت فاتحه
د صورت نہ مخ کے ویل دا سنا چې اول قل هو وای بیا رست ور پسې الحمد شریف وای نا اول به سورۃ فاتحه وای ور پسې به سورۃ وای. نمبر 5 قرأت رکوع او د دو سجدو او د رکعتونو په منځ کی ترتیب قائم ساتل. ترتیب سره به کوي اول قیام بیا رکوع بیا سجده. دا سنا چې اول رکوع کې بیا غین رستو قیام کوي بیا ورپسې سیده سجده لذي پوهیږي په دې خبره. لہذا نمبر 4 نمبر 5 قرأت او رکوع او دو سجدو او د رکعتونو په منځ کی ترتیب قائم ساتل واجب دي. نمبر 6 قومه کول واجب دي. رکوع نه چې پاسه نه غدردل رکوع نه بعد نه غدردل واجب دي. بعض خلک رکوع ته چې سر ټیټ کی د سلغونی سرداسي کی ټټ د حقیقت ټیټ گویا کې د یو واجب پر خودل نو د رکوع نه رستو قومه کول هم واجب دي. نمبر 7 جلسه کول هم واجب دي. د دوو سجدو په منځ کې صحیح کې ناستلو ته جلسه وای دا هم واجب ده. نمبر 8 تعدیل د ارکان واجب ده. رکوع سجدہ وغیرہ ہر یو رکن کی با خوب اطمینان او تسلی سر با ہر یو رکن ادا کئی پا منڈے منڈے نا لکا چرگ چٹونگاری وہی ہر یو رکن اطمینان سر ادا کول دیتا تعدیل ارکان وی دا ہم واجب دی. نمبر 9 قاعدہ اولا دا هم واجب ده. قاعدہ اولا یعنی پا درو رکتو کی ناستل سلورو رکتو کی اولا قاعدہ چی کم دا اولا قاعدہ چی ورتوی دا واجب دا پا قدر دا عبدہو و رسولو باندے لکا سمر ٹیم کی چی عبدہو و رسولو پوری ویلے شی دمرا کے ناستل پا کی واجب دی. اولا قاعدہ اولا کہ دا تشہد مقدار کے ناستل واجب دی. نمبر 10 دوارو قیدوں کے عبدہو و رسولو پوری یل ہم واجب دی کہ ناستل جدا شہرے او ویل جدا شہرے یعنی پا اول قیدے کے کناستل دا عبدہو و رسول پر دا زان لواجب دی او بیا دوارو قیدوں کے دا التحیات و نونیسا تر عبدہو و رسول پر ویل ہم واجب دی. نمبر 11 امام دا پارا دا سہار او ماخام او ماسختن او جمعہ او عیدنو کی او پا ترویحوک دا رمضان المبارک او پا ویتر کے تیز قرأت کول واجب دی او پا ماسپخین او پا مازگر وغیرہ کی پٹ قرأت کول واجب دی. یعنی جہر منزنو کی جہر واجب دے خفیہ منزنو کی خفیہ یل واجب دی. نمبر 12 لفظ سلام سرا دا مانزنا وطل واجب دی. لفظ دا سلام سرا یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ دا ویل واجب دی. نمبر 13 پا مانزد وطر کی دعائی قنوت د پارا تکبیر ویل او دعائی قنوت ور سرا ویل دا هم واجب دی. ویترو کے د دعائی قنوت د پارا اللہ اکبر ویل دا هم واجب دی او ور سرا دعائی قنوت ویل دا هم واجب دی. سوار لسم نمبر پدوارو عیدنو منزنو کے زائد تکبیرون هم واجب دی. دا اختر منزنو کی چکم زائد تکبیرون دی چیوزل اللہ اکبر وائی بیا رستو چکم دری تکبیرہ پاول رکت کی کئی دری تکبیرہ پورستنی دویم رکت کی کئی دا زیادی تکبیرون دیتا وائی دا تکبیرون هم ورسر واجب دی. 14 واجب شو مانزکی یہ تکبیری تحریمانہ مخ کے دوارو لسنو اچتول دا سنت تی. تکبیر تحریمانہ مخ کے دا اللہ اکبر چوئے دینا مخ کے بتا لسنو پورتکڑی دا پورتکول چشے دی دا غگلو پوری پورتکولی گورا سنت تی. غگلو سر جنگولی سنت ندی غگلو سر جنگولی مستحب دی. خود غگلو اندازے پوری پورتکولی سنت تی. 21 سنت تی مانزے کے دا اول نمبر سنت. نمبر 2 دا دوار اللہ سنو گوتے
پخپل حال باندې کولاو پر خودل او قبله تا مخامخ ساتل. کله چې نیت تړي لاسونه چې پورته کې باز خلک داسې لاسونه پورته کی، دا غلط دي. داسې دا غوته به خپل اندازې سره فراخي نه به داسې ډېر کولاو ساتي نه به بند ساتي، خپل انداز باندې کولاو او قبله ته مخامخ داسې. الله اکبر. نو دا لاسونه غوته په خپل انداز کولاو ساتل او قبله ته مخامخ ساتل، دا دویم نمبر سنت تی. نمبر 3 تکبیر ویلو سرا سر نخ کا تکول سنت تی. اللہ اکبر چکئی نو اللہ اکبر سر باز خلق کا پرے راشی خوزئی اللہ اکبر دا ور سر سر بور سر نہ خوزئی. باز خلق کا تاسو خیال کړي جنازې کی چکل تکبیرونه ویلې شي ناغي کی مر سر داسي د کربرت پشان دا سر داسي کوي، دا سر بور سر نہ خوزئی. لہذا تکبیر ویل سرا سر نخ کا تکول سنت تی. نمبر 4 امام د پارا تکبیر تحریما او امدارنگی د طلو راتلو چی کم تکبیرونه دي آغا د حاجت مطابق اوچت ویل ورته سنت تی. چی سمر جمع دا اغمر اوچت بده تکبیرونه وای، دانا چی جمع ورپس لو یدا و دے لا الہ آوازو باسی تبه چی کچه و روٹے ندی خوڑی. نا دمرا انداز باندې با تکبیر اوچت وائی چی سمر ضرورت وی، چی ضرورت تقریبا پورا کیگی. نو قدر حاجت پوری د تلو راتلو تکبیرونا او تکبیر تحریما دا اوچت ویل سنت تی. نمبر 5 خیلاس گچ لاس د پاسا کے خودل سنت تی. نمبر 6 سبحانک اللہم ولا الہ غیرک پوری ویل سنت تی. نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل سنت دی. نمبر 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل سنت دی. نمبر 9 فرض مانز گرد دا اعوذ باللہ او بسم اللہ زان لچ سڑے منز کئی اغسری دا پارا دی. دانا چی امام پس والاری بیا اعوذ باللہ او بسم اللہ وائے بیا نشتا، بیا بھئی امام وائی تبع نوائے. نمبر 9 د فرض مانز دریم او سلورم رکت کی فاتحہ ویل مامخ کی ہوئے چی اسی خو پٹول رکتونو کی فاتحہ ویل واجب دی، خود فرض پر نمبر دریم او سلورم رکت کی واجب نوی، لہذا پسنتو کی راغلا. نو نمبر 9 د فرض منزونو پر دریم او سلورم رکت کی سورہ فاتحہ ویل سنت دی. نمبر 10 آمین ویل سنت دی. نمبر 11 سناویل سنت تی. اعوذ بال سناویل خمخ کی ترشیو خو سبحانک اللہم او اعوذ باللہ او بسم اللہ او آمین دا خفیہ ویل سنت تی. یو خیویل سنتو اگا خمخ کی ترشو او بلد سبحانک اللہم او دا اعوذ باللہ او دا بسم اللہ او دا آمین خفیہ ویل سنت تی. پٹ بے وائے دا زمانگ مذہب ہے. نمبر 12 دا سنت مطابق قرأت کول سنت تی. کم منزنو دا پارا چی سنتو کی کم سمر تلاوت راغلے دے چی سہر منز کی با دمرا آیتون آوائی، ماسپخین منز کی با دمرا آیتون آوائی، مازگر کی با دمرا آوائی، مخام کی با کم وائی. نو دہاغو مطابق قرأت سنت تے. نن سبا چی دہاغوی مطابق ہوائی نو انشاءاللہ در پسی رستو بیائی سکم نہیں والا. چی ورز دا سنتو مطابق ہوائی دویم ورز با دا سہر پا منز کی در پسی یو دو بوڑاگان کی دیشی والاڑی نور بدر پسی سوک نہیں. خو بہرحال دا سنت و مطابق قرأت کولہم سنت تی، داغی مطابق ویل. نمبر 13 رکوع او سجدہ کے کم از کم دریزل تسبیح ویل سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. دا پر رکوع و سجدہ کی کم از کم دریزل ویل سنت تی. نمبر 14 رکوع کے سر او ملا او طول حساب برابر ساتل سنت تی او د لاسونو گوتے کولاو ساتل او پاغے باندی د زنگون ٹنگ نیول سنت تی. نمبر 14 رکوع کے سر او ملا تمام باڈی برابر ساتل او د لاسونو گوتے کولاو ساتل او پاغے باندی زنگون ٹنگ رانیول داہم سنت تی. نمبر 15 پا قومہ کی دا امام دا پارا قومہ دا رکون رستو چتی دلی تا قومہ وائی. قومہ کی دا امام دا پارا سمع اللہ لمن حمدہ ویل سنت تی. مقتدی دا پارا ربنا لک الحمد. او کچر سوک زان لمنز کئی
ناغه سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد دواړه وای هغه ته دواړه سنت دي امام ته صرف سمع الله او مقتدی ته ربنا لك الحمد او منفرد ځان لمنځه د پاره دواړه جمع کول سنت دي نمبر 16 سجده ته د طلوع په وخت کې اول زنګنونه بیا لاسونه بیا تندې لګول سنت دي اول زنګون دانه چې اول لاس ولګي بیا غین رستو زنګون ولګي سجده لچې اول زنګون لګول بیا د لاسونو لګول بیا ورپسې د سر لګول بیا راوچتېدو کې اول د سر اوچتول بیا د لاسونو اوچتول دریم نمبر کې د زنګون اوچتول دا سنت دي نمبر 17 جلسہ او قاعدہ د دو سجدو مینس کې ناستی تا جلسہ وئی قاعدہ تحیات توئی په جلسے او په قاعده کې با غصفخا غړول پاغه کې ناستل او سیخ خپا یعنی خیخ پا ادرول او د هغه غوتی قبله طرف ته کول سنت دي ولسم نمبر جلسے او قاعده کې غصفخا غړول پاغه کې ناستل غصفخا غړیدلی پاغه باندې سړی کو نټه خي او خیخا ادرول او د هغه غوتو سرونه مخونه قبله ته کول دا سه انداز باندې ناستی چې قبله ته د خیب خی غوتی قبله طرف ته نمبر 18 په تشهود کې چې اکلا اشهد ان لا اله الا الله ویلی شي نو په اشهد ان لا اله سربا غوتو چتوي اشهد ان لا اله سره غوتو چتول څنګه به چتوي دا غټه غوته چې کمرا چې کمی تمن کاټه غوتا وایو دا کاټه غوتا او مینځه غوتا دا به ملاو کې حلقه به جوړه کې د دې سرونه به ملاو کې او دا کچینه غوتا او ور سره خوا کې دا بل غوتا چې کمرا خدای خبر چې پښتو کې ورته سوای عربی کې ورته بن سرا وای خن سرا بن سرا افتا سبابا ابهاما بهرحال دا کچینه غوتا او ور سره خوا کې غوتا دا به موټه کې مینځه غوتا او کټه غوتا د دې سارونه به ملاو کې صفر به جوړ کې او دا د اشاره ولا غوتا په بارا کېږي نو اشهد الله لا سره به اوچتا کې الا الله سره به اخکتا کې دا اتلسم نمبر سنت تی تشهود کې اشهد ان لا اله باندې د غوتی سره اشاره کول سنت تی نمبر 19 نسم نمبر سنت قاعدہ آخر کې د تشهود نارستو درود ویل سنت تی آخرہ قاعدہ کې عبده ورسوله نارستو د درود ویل اللهم صل ویل سنت تی نمبر 20 د درود نارستو دعا ویل اللهم ربنا یا ربنا ظلمنا یا رب اغفر لی ولوالدی د قرآنی دعاګانو کې معصوری دعاګانو کې کومه دعا چې درته یاد ای نو درود پسې بل دعا ویل 20 نمبر 21 نمبر اول خی طرف ته سلام ګرځول بیا ګس طرف ته سلام ګرځول دا 21 سنت تی د مانځه مستحب په مانځه کې 15 سيزونه دي 15 خبرې په مانځه کې سنت دي تکبیر تحریما په وخت کې لاسونه د لستونو نه بار راستل الله اکبر ته شکل لاسونه پورته کوي نو په دې وخت کې چې ستا لاسونه د لستونو نه بار وي پټ پکې نه ایداسه لستونو نه لاسونه یعنی ورغي بار راستل دا نه چې تر څنګه پورې کولاو کې ورغي دي چې باري تینا نمبر 2 رکوع او سجدی کی ځان لا منځ کون کی د پارا درو نه زیات تسبیح ویل ځان لا منځ کون کی د پارا درو نه زیات کځان لکم امام کی وی امامي بیا بدرو نه زیات سبحان ربی العظیم نه وای دا نه چې تلذل پکې سبحان ربی العظیم وای ورسره خلک در پسې خولونه جب جوبي بیا پر پسې مون نه کوي خو چې ځان لا ولاړوي نو بیا تقریبا د درو نه زیات تسبیح ویل دا مستحب دي یعنی کو دې ثواب دے کو دې نه ګناه نشته مستحب وای دیتا چې کو دې ثواب دے کو دې نه ګناه نن سوا مليان دې په مستحب او کافری چې مستحب ونه کی وکړو دې پلانې کار نه کوي نمبر 3 د قیام په حالت کې د سجدې ځای ته لیدل د رکوع په حالت کې قدمونو ته لیدل او د جلسه او د اتحیات په شکل کې خپل غیږی ته لیدل مستحب دي د ولاړی په حالت کې سجدې ته لیدل مستحب دي د سجدې ځای ته
رکو په حالت کې قدمونو باندې نظر کول او د دواړو سجدو من کې جلسه او قاعده تحیاتو کې به غیږ ته ګوري د خپل خېټه او دا ورانونه دا غیږه چې کماله چې ماشوم پکې کېنولې شي د غیږ باندې نظر کول دا مستحب دي. نمبر 4 د ټوخلی چې در باندې راغله خپل طاقت پورې د ټوخلې بندول چې در تراشي اوسه پورې کوشش وکړه چې بند شي کنه کیږي نو بیا وکا. نمبر 5 جماعی چې در تراشی خپل چې داسې کلاو شي دیتا سوای ارزمای ارګمه چې در تراشی ارګمه خپل وسه پورې بندول هم مستحب دي. دا 5 مستحبات دي. مفسدات مانزه چې سشي سره مونږ ماتيږي تقریبا اتلس خبرې دي چې هغه سره مونږ ماتيږي. نمبر 1 مانزه کې خبرې کول یا قصدن یا پهیر سره یا زیاتی یا کمی خو چې خبرې دې په مانزه کې یو کې مونږ مات شو. نمبر 2 چاته سلام اچول داسې لفظ ویل چې څوک را روان دی هغه باندې گویا کې هغه ته سلام کوي السلام علیکم یا داسې بل یو لفظ چا باندې مانزه کې سلام اچولو سره مونږ ماتيږي. نمبر 3 چا در باندې سلام واچولو د سلام جواب ورکول او چا لره پرنجه ورغلو هغه الحمدلله وي تا ته مانزه کې يرحمک الله وي دې سره هم مونږ ماتيږي. یا مانزنه بار یو سړی لګیا دې دعا کوي ته مانزه کې داغه په دعا باندې آمین وای نو دې سره هم مونږ ماتيږي. نمبر 4 چې کلا داسې بد خبر در باندې ولګي بد خبر باندې انا لله و انا الیه راجعون ویلو سره مونږ ماتيږي او خبر اوریدلو سره الحمدلله ویل او عجیبه خبر اوریدلو سره سبحان الله ویل نو کا دا دی وی مونږ ور سره ماتيږي. نمبر 5 د بیماری یا د درد د وجنا یا اوه وغیرہ یلی سره مونږ ماتيږي چې درد در باندې راغې ته داغه د وجنا وای اوه وغیرہ س الفاظ د نقلین وځي دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 6 خپل امام نه علاوه بل امام یا بل منځګزار ته فتح ور کول یو سړی منځ کې ولاړ دی تزان ولاړی مثال مونږ کوي یا نفل کوي جمع ولاړ دا غوي سره ته په منځ کې شامل نه اگر امام منځ کې غلط شو او ته دې نه خدای خدمتگار بن کر هغه ته لقمه ور کوي نو کا خپل امام نه علاوه بل چاله د لقمه او فتح ور کړه دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 7 قرآن شریف قرآن کې لیدلو نه ویل چې قرآن دې غوړولې یو مونږ کې ولاړې وای قرآن نه وای پوهیږي پدې دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 8 قرآن مجید کی دا سے غلطی کول چې هغه سره معنی غلط شي دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 9 عمل کثیر کول مانځه کې دا سے یو کار کول چې لره نه یو سړی دا محسوسه کی چې داخله کمانځه کې نه دې ځکه دا کار کوي دا لاس د فلانی شي سره یا داسې کوي. نمبر 10 خوراک خاک کول یا قصدن یا هیر سره مانځه کې څه شو خورو مونږ دماغ. نمبر 11 د دوو صفونو برابر مزل کول التولاړي ورور مخ کې راځي د دوو صفونو عمر مزل دی وکړو په مانځ کې دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 13 نمبر 12 قبله نه سینې اړول مخامخ قبله ته ولاړي یو قبله نه د مخ واوخته دې سره مونږ نه ماتيږي خو کسینه دې د قبله نه واړولا دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 13 ناپاک ځای باندې بغیر د عذر دي سینه واړه ولایت سته. نمبر 13 ناپاک ځای باندې سجدي لګولو سره مونږ ماتيږي. نمبر 14 ستر د کلاوشي او یو رکن مقدار پورې هغه کلاوي ستر د کلاوشو او هغه ایک رکن لکه سجده چې څومره وخت ادا کیږي دا یو رکن دی رکوع چې ادا کیږي یو رکن دی دومره مقدار پورې هغه کلاو دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 15 دعا کې داسې شی غوښتل چې هغه انسانانو نه غوښتې شي مانځه کې ولاړې وای چې یا الله 100 روپے راکا دې سره مونږ ماتيږي ځکه چې کم شی انسانانو نه غوښتې شي هغه به مانځه کې نه غواړي. نمبر 16 د درد یا د مصیبت د وجنا داسې جړېدل چې الفاظ په جړا کې سرګن شي
د درد یا صد مصیبت د وجه نه جڑا درغلا او په مانځ کې دا سے و جړل چې حروف په جڑا کې ظاهر شو، جڑا کې حروف ظاهر شو. نمبر 17 بالغ سړی، بالغ انسان چې په مانځ کې دومره خواندي چې ور سره خوا کې کس د هغه आवाज اوري دې سره او دس او موږ دواړه ماتيږي. نمبر 18 مانځ کې امام نه مخ کې تلل، سجدے تا امام نہ مخ کے لاڑے، رکو تا امام نہ مخ کے لاڑے، یا سجدے نہ مخ کی امام نہ اوچت شوے، رکو نہ امام نہ مخ کی اوچت شوے، دے سر منز ماتی گی. اکثر خلق امام نہ مخ کی زینن سبا خودے سر بہرحال منز ماتی گی. مانز کی یو کم دیرش مکروحات تی، 29 مکروحات شاغی سر منز مکروح کی گی. نمبر 1 چاچے کپڑا یا صادر یا رومال پا سر یا پا وگو دا سے واچولو چې داغه دواړه طرفونه کولاوي زنګيږي، یا خو یو طرف چې دا سی واړوي بیانا خو چې په مټ د سشه اچولې یا په سر چې یو طرفیم زنګيږي بل طرفیم زنګيږي، دا مکروه ده. نمبر 2 کپڑے د خاورو نه ساتل. بعض خلک چې مانځي کې ودرېږي چې کله خطا کیږي نو دا ټول کپڑے دا سی راون غاړي، او بیا چې کله تحیات او تکیری کا خیال لیکړي لمنی استری نو هغه د کوناټو لاندې راوستل نه غوړي، داسې رستو طرف ته وشړي، نو دا هم مکروه ده. کپڑے د خاورو نه ساتل هم مکروه دي. نمبر 3 خپل کپڑے یا خپل بدن سره لوبې کول. سره داسې لګیایي کله یو شي سره لوبې کوي، کله لمنی سره، کله جیب سره لوبې کوي، دا هم مکروه دي. نمبر 4 داسې معمولی لباس کی مونږ ادا کول چې په هغه لباس کې ته د دنیا مجموع تتلل شرم گانے. خیرنی کپڑی دی د کار روزگار کپڑے کی کسوک درتا ہوئی چی فلانی ځای کې درتا ملمانه راغلی دي نو ولام به خط ټاټ واټ کې ځان جوړ کې بیا ورځي. خیرونو کپڑوں کې خصوص نه ورځي د کار روزگار کپڑوں کې، نو د کار او د روزگار په کپڑوں کې مونږ کول سره هم مونږ مکروه کیږي. نمبر 5 په خله کې شیشې نیول، خله کې شیشې نیولې او مونږ کوي. نمبر 6 د سسته او د بے پروايي د وجنا سرتور سر مونږ کول مکروه دي. کدا زلالت د وجې نه د عاجزه د وجې نه بیا باک نشتا. نمبر 7 میتیازه ډکه میتیازه یا تشی میتیازه دی خیر اغلی نو زور د پیور کړی چنګي کړی دی او مونږ پکې کوي، نو دا هم مکروه دي. اول به میتیازه وکي ځان به فارغ کې بیا به مونږ کوي. نمبر 8 سر وخته په سر باندې تړل، چې په سر باندې داسي تړلی لکه خزي خیالو کې شیطی جوړ کی بر راسي سمولای غنی تی جوړ کی، دې سره مونږ کول مکروه دي. نمبر 9 د سجدي زینا کانی وغیرہ لری کول، او که سجده لګیدل مشکلی ازه کی سجده نه لګي نو داسې یو ځل لا سره داسې کانی خو کو سجده لدی ځای فارغ کو نو بیا باک نشتا. اسې د کانی لری کول د ځای صفا کول دا مکروه دي. نمبر 10 گوتو ٹکول، گوتو نا ٹخونه چه وباسه، مانزه که ده گوتو نا ٹخونه وباسل، یا ده یو لاس گوتی بل لاس که پیرل دا سی چه و پیره، مانزه که دا هم مکرو دی. نمبر 11 ملا باندی یا تشو باندی لاسونه که خودل، مانزه که چه دا سی ده ببجنو خلق عادت کول، دی سرم منز مکرو کی. نمبر 12 ده قبله طرفنا مخ اڑول، سینه خو دې کواړول مونږ ور سره ماتيږي، خو صرف قبله طرف نه مخ اړول یا داسې د سترګو کنجونو سره لیدل، داسې خو دې خو ګوري د سترګو په کنجونو سره کنه کیون سے دیکھنا، نو سترګو کنجونو سره لیدل سره هم مونږ مکروه کیږي. نمبر 13 د سپی په شان کې ناستل، چې کونټه ولګي او دا په بوټو خو باندې کېنی او د لاسونو مخ کې پسمکه کېږي بغیر د عذر نه. یو خدا سي چې د سړی عذري خې نشي کې خدای تحیات او تصحیح نشي کې ناشته، هغه خو بداسي کېنی خروغ موټ سړی کچري داسي کېنی چې لاسونه پسمکه باندې کېږي او خې ودرای، نو دا مکروه دي. نمبر 14 داسي سړی طرف ته مونږ ورکول چې هغه سړی مخامخ تا تناستی، یو سړی مخامخ را ناسته تا طرف ته مخ ته او ته مونږ ورته دې طرف نه کوي، دا هم مکروه دي. نمبر 15 سجدے کې دواړه لاسونه پزمکه باندې غړول. کتا سو خیال کړی باز خلک چې سجده لګئی
دا څنګهلی پزمکی باندې لګی دلی غړولی نو څنګهلی پزمکی باندې غړول مکروه دی. نمبر 16 د لاس یا د سر اشاره سره د سلام جواب ورکول. سو کراغه سلام د تاوا چولو تا ورته سر دا سکړو یا دی وته لاس دا سکړو دا مکروه دی. نمبر 17 بغیر د عذرنا پتاله وهل لکه چې دا زناستم داسې آلتی پالتی مار کر چې ورته وای بغیر د عذرنا پتاله وهل سره هم مونږ مکروه کیږي. نمبر 18 قصدن جماعی راوستل انگڑائی اغستل خمزداری رکاوولے شیخ و نی رکاووے جماعی چی در تراشی پا زور د خلی چنگاول پکے دے سرہم موز مکرو کیگی. نمبر 19 سترگو پٹاولو سرہم موز مکرو کیگی. آو کد چا مانزکی توجہ اخوا دیخوا اوختا دا توجہ دا ٹکولو دا پارا سترگی مجبورن پٹے کڑی بیائی باک نشتا کنی اس سترگو پٹاولو سر موز مکرو کیگی. نمبر 20 امام دا پارا پا محراب کے دن ادری دلو سر موز مکرو کیگی. آو کا قدمون دا محراب نا باروی نور سجدہ محراب کے دن لگئی بیا مکرو ندا خو قدمون ہم پا محراب کے دن نئی بیا مکرو دا. نمبر 21 یواز امام دومره اوچت ځای باندې ودرېدل چې تقریبا یو شرعي گز د څنګهلې پورې خو امام یوازې چې دومره اوچت ځای باندې ولاړی نور خلک رستو ورپسې ولاړی بیا مکروه دي. که امام په اوچت ځای ولاړی یو څو مقتدیان هم ورسره په اوچت ځای وي نو بیا مکروه نه دی. نمبر 22 داسې صف پسې رستو نه یوازې ودرېدل چې هغه صف کې مخ کې ځای وي مخ کې صف کې د ودریدلو زیشتا خداغي باوجود ترستو صف کی आवाज ولاړې نو داسې ودریدل هم مکروه دي. نمبر 23 د سو جاندار تصویر والا کپڑے کی منځ کول داسې کپڑے کی منځ کول چې هغه کې د سو یو جاندار شي د زیرو د روح والا شي د ژوندۍ شي تصویر پکې. نمبر 24 په داسې ځای کی منځ کول چې یا په سر باندې یا مخامخ یا خی طرف تا او گس طرف تا یا د سجدی ځای کی تصویرونه لګیدلی ناغزه کی منځ کول هم مکروه دي. نمبر 25 آیتونه او سورتونه او تسبیحات په غوتو سره شمارل چې مانځه کې سبحان رب العظیم کې سبحان رب العظیم وای او غوتو سره شمارل راسي دا هم مکروه دي. د خرام نمبر 26 چادر یا یودا سے کپڑا پخپل ځان باندې راتاول کپڑا یا یودا سے چادر په ځان باندې راتاول چې آسان سره تن لاسونه نشه راځته ځان دې پکې دا سه نغختې چې ډېر په مشکل سره به تن ځان راو باسي نو دا سه کپڑے کې ځان رانغختلو کې هم مونږ مکروه ده. نمبر 27 په مانځ کې انګړای اغستل مانځ کې ځان غزول چې ورته وي جدا سه ځان او غزای چې ستړمانی و باسي د ستړمانه او باسلو دته ویل کیږي انګړای یا لینا مانځ کې ستړمانی استلو سره هم مونږ مکروه کیږي. 28 نمبر د پټکی په پیچ باندې مونږ کول چې پټکی په تاندی باندې دا سره راوستي چې سجده لګای نو ستا سجده په پټکی باندې لګي نو دا هم مکروه دي. نمبر 29 یو کم درشم د سنت خلاف مانځ کې هر یو کار کول چې د سنتو نه خلافي هغه مکروه ده. مکروه وختونه سوري څو وختونه دي چې هغه کې مونږ کول مکروه دي. زوال وخت چې کلام نمر بالکل سیده پدې مینز باندې ودرېږي زمنګ تاسو زړه ټیم باندې تقریبا پاو کم 1200 بجو نه تر پاو باندې 1200 بجو پورې انداسه وخت د موسم په اعتبار سره چینج کیږي بدلیږي را بدلیږي خو چې بالکل د هر شي سوره په خپل ځای باندې ودرېږي دې ته زوال وای دی وخت کې هر قسم مونږ کول مکروه دي. نمبر 2 چې کله نمر ډوبېږي زیړ شي نمر زیړ شي ډوبېدو ته نږدې شي کتا خیال کړی دا سه غرموي زیړ غوندي شي دې وخت کې تر ډوبېدو پورې هر قسمه منځ کول مکروه دي. نمبر 3 کله چې نمر راخیږي راوچت شي پورا نه راوچتيږي په دې وخت کې موج کول مکروه دي. نمبر 4
د مازیګر منځنه بعد سنت او نفل کول مکروه دي، چې د مازیګر مونږ دیو کو هغه نه رستو سنت او نفل مکروه دي. نمبر 5 د سحار منځنه رستو تر مر رخاتو پوری مونږ کول مکروه ده. نمبر 6 د عید په ورځ کې د عید منځنه رستو د عید په ورځ کې د عید منځنه مخ کې طلوع آفتاب نه رستو مونږ کول مکروه دي. د اختر په ورځ د اختر منځنه مخ کې د طلوع آفتاب یعنی د لمر ختونه بعد هر قسم مونږ کول مکروه دي. په دغه حالت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مونږ نه ثابت نه نوافل ته ثابت دي، لہذا په داسې وخت کې او په کومو صورتونو کې سجده سوا په سړی باندې واجبېږي. نمبر 1 چې سجده سوا به سړی کوي. نمبر 1 کله چې سړی نه فاتحه هېر شي، سورۃ فاتحه یې ونه ویلا، الحمد شریف ته نه هېر شو په مانځ کې، نو په دې سړی باندې سجده سوا واجب ده. نمبر 2 کله چې کم منځګزار نه په مانځ د وترو کې دعای قنوت هېر شوا، اللهم انا نستعینک اللهم ان کلمت هېر شوا، نو سجده سوا واجب ده. نمبر 3 کله چې تشهود تک نستل ته هېر شول، اوله تحیات شدا دا واجب ده، اخر تحیات ته کې نستل ګوري فرض دي، هغه په سجده سوا باندې نه پوره کیږي، هغه کمه خو اوله قاعده یعنی کدرې رکعتې په 2 رکعاتو کې نستل ته هېر شول، کسلور رکعتې په 2 رکعاتو کې نستل ته هېر شول، نو که اوله تحیات ته هېر شوا نو دا سړی با سجده سوا وباسي. یا په اوله تحیاتو کې ناسته عبده و رسول نرستو هېر سرتنا اللهم صل علی محمد پوره محمد پوری شوی نو هم بسجده سوا کوي، واجب ده. نمبر 4 کم منځګزارنا چې د اختر په مانځ کې زیاتی تکبیرونه پاتې شي، تکبیرات زائده شي دي اشپک تکبیرونه، نو سجده سوا واجب ده. خو چې کله مجمع ډیره زیاتې د اختر مانځ کې کوي امام نه غلطي وشو نو سجده سوا باندې کوي، ځکه چې مجموعي ډیره زیاته نو کده سجده سوا باسي خلک به خطا شي، غټه مجمع کې به سجده سوا بیان کوي. نمبر 5 کم امام چې جهر مانځ کې پټ قرأت وای یا د پټ پځه باندې سرګن قرأت وای نو سجده سوا په واجبېږي. سهار مانځ کې خو سرګن قرأت ویلې شي، د نهر شو پکې پټه وای، دارست ورته چا فتح ورکړه سبحان الله یا الحمدلله ورته وی او دغه نه بعد سٹارټ شو نو سجده سوا به وباسي. یا مسپخین مانځ کې خفیه قرأت ویلې شي، د پکې په جهر شروع کو نو هم سجده سوا وباسي. نمبر 6 یا په مانځ کې یو فرض مکرر وکي، لکه 2 رکوع کی رکوع 2 ځل کی یا 3 ځل سجدي وکي نو هم سجده سوا وباسي. نمبر 7 چې کله د یو واجب کیفیت بدل کی، د واجبو کیفیت شکل بدل کی، لکه سورہ فاتحه نه مخ کی سورۃ وای، اول سورۃ فاتحه ویل دی اور پسې سورۃ د اول سورۃ وی ورسته فاتحه ویلا، نو چې هر قسم د واجبو کیفیت بدل ک د باندې سجده سوا واجب ده. یا یو سړی ته د منځ پر رکعتونو کې شوباش وا شک شورتا چې هر ما سور رکعتو کو 3 می وکړو ک سلور می وکړو، نو قانون دار چې کم مقدار دے کم مقدار یقینی اگر کم مقدار باندې بناو کا بس دا سے وای چې بس ما 3 رکعت کړی، نو په 3 رکعتو باندې یقین وکا، سلورم رکعت ورپسې وکا او سجده سوا ورپسې وباسا. خو کچره دا سوا چې سلور رکعتو نه دی 5م رکعت ته وچت شوی، نو چې 5م رکعت ته وچت شوی چې ترڅو پورې تا سجده نه لګولې نو مرا را واپس شه اتحیات تکینه سلام وګرځاو او سجده سوا وباسا. او کا غلطی دینه دومره وشو چې ور سجده دې مو لګولا، یعنی 5م رکعت دی سجدی سره مقید کړو، نو بیا قانون دار چې 6م رکعت مو کا 6 رکعاتو نه بعد بیا سجده سوا وباسا، بیا سلام وګرځاوا، 2 رکعات به نفل شي، 3 رکعات به مونږ پوره شي. لہذا په دغه صورتونو کې سجده سوا واجبې کې دا سينورم بعضي صورتونه راځي. دا مسائل نو نزان معلومول او پریکټیکلی